صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد آتينا يقينا ورسل موسى عليه السلام تعالى كتاب من بعد ما أهلكنا فزنادي چالا کرونگا القرون الأولى وانتين خلق. القرون الأولى قرون جمع قرن وی جنریشن دا وانتين نسلنا دو سویر. ولقد آتينا يقينا ورسل موسى عليه السلام كتاب من بعد مصداغنا أهلكنا القرون الأولى چمونگا لكرون وانتين نسلنا بصائر او دا کتاب عبرتنا. بصائر جمع بصیرت ستوي عبرتنا. بصائر للناس عبرتنا دخلق الطارة وهدى هداية ورحمة او رحمة لعلهم دید پارا يتذكرون چدوی خبر بانی پوشی. تذکر مانا چی نصیحت واقعی خبر بانی پوشی دا ہر عمل با آفتر افیکٹس بانی سوچی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَلَكُمْ دیکھے رونیانوں کو سے پتی دنیا کی لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اپروز قیامت هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ دوید سپیرو خلق سخدی. مقبوح کو مانا تو مضموم، مضموم مانا سپیرو. تا سپیرو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا وَرْكَلُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ كِتَابًا مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا أَصْدَاقَ لَكَلِمُوا الْقُرُونَ الْأُولَى وَعَدِنِ نَسْلُنَا بَصَائِرَ دا کتاب عبرتنا للناس انسانان البارا وَهُدًى هدایت وَرَحْمَةً رحمت لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دید پارا چدوی بخبر بانسان کوئے کی. وَمَا كُنْتَ أَوْنَيْتُهُ پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم بجانب الغرب پا مغربی کنارہ بانے دکوہی تو مغربی کنارہ بانے دکوہی تو اذ قضینا الى موسیٰ چکلم فیصلک موسیٰ علیہ السلام بپارہ الامر معاملت نبوت وما کنتا اونویت من الشاہدین دا حاضر نداتا نتار تا موجود نوی التفصیلات بیانے دارد خبر دلیل دے چیتے پیغمبر ہے. وما كنت نویت بجانب الغربی پاغ جانب مغربی در کوئی طوربانی اذ قضینا الى موسیٰ چکلمونگا فیصلک ورمک موسیٰ علیہ السلام تال امر دنبوت وما كنت اونویت من الشاہدین دا حاضریننا واخبرت به فإنک رسول صادق تال تفصیلات و اطلاع وقت خلق تنظار دے خبر دلیل جت سے پیغمبر ہے. وَلَكِنَّا لَيْكِنْ مُنْكَ أَنْشَأْنَا پَيْدَاكَ قُرُونًا نَسْلُنَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اُبْتَشْتَ طِيبَانِ زَمَانَا مُعَرْسِهِمْ چو وقوگرشی مارسا تیرشی. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا أَنْوِتَ أَسْتُوغَنَوِتَ آمَدْكَوْنْكِ فِي آلِ مَدْيَنَا وَمَدْيَنْ وَالَوْكِ تَتْدُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا چِوَلِدْ بِبَانِ آیاتنا زمون تمدین کے موجود نبی چھتا پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام نے تفصیلی بیان تھا تمدین کے رسول نبی. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ مُنْگَلِي كُنْ كِيُتَا تَلَدِ آیتنو وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الدُّورِ أَنَّوِتَ بِجَانِبِ الدُّورِ وَانِ إِذْنَادَيْنَا چِكَرَ مُنْگَ آوازُكَ موسیٰ علیہ السلام تا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لَكِنْ بَيَتِبَادَ رَحْمَةَ رَسْتَا أَخْبَرْنَاكَ بِهِ مُنْگَ تَعَلَى خبر دَتا مُنْگَ تَعَلَى لِتُنْزِرَ قَوْمًا دَدِيدَ پارا چِتَ انسارو کی وارننگ ورکے یر ورکے وقوم تعاقوم ما اتاو من نظیر چندر آغل دویتا اس پیغمبر من قبل کمسکستانا او پسل اسماعیل تا اسماعیل علیہ السلام نہ ترتا پورے دیکھتا پیغمبر ندر آغلے نو مکہ معظمہ مضافات تو اسماعیل علیہ السلام نباز پیغمبر نور آغلے تقریباً سکم سلور زرکر
لعلهم يتذكرون دې دپاره چې دوی پوه شي ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم که چېرې نه وي یاره د دې خبرې چې رسېدلې به دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عمل چې لوانده کړی لاسونه دوی فیقولو دوی به ویلې وي چې ربنا او رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا تا ولې نه ولېږه مونږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږه اتباع کړی د آیتونو ستا ونکون من المؤمنین او شوی مونږ ایمان راوړونکو نه نو که دا یاره نه وې نو الله تعالی فرمایي مونږ به دوی له عذاب ورکړو مخکې ستا د راتلو نه خو د دغې یارې چې دوی به ایکسکیوز پیش کړي چې ګوره مونږ یې خبر نه کړو بې خبرۍ کې غواړو په خبرې پوه نه کړو تعلیم یې را نه کړو او هسې وډبو دا وایي تعلیم نه شپاړسمه پاره آیت نمبر 34 ولو أنا أهلكناهم فجرمونغا هلاكري دا أهل مكة بعذاب فعذاب قبله مسجد پیغمبر انسان لقالوا نذيب بيري ربنا او رب زمونغا لولا أرسلت إلينا رسولا تاولنا وليك مونغا پیغمبر فنتبع آياتك جمونغا تابدار کرے دا آیتنستا من قبل أن نذل ونخضى مسجد دینا چی ذلیل و رسوا شوی نور دیو جی اللہ تعالیٰ وی استاد پیغمبرین باندې میں دیل عذاب ورنکو چی ردوی دا ایکسکیوز دی دا قیامت پورت باندې چی او اللہ تا گوڑا موسیٰ فیاتے کرے مونگی با خبر نوی کیسے بھی خبر کروانو مگر با خبر نوی بکر بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ وی زمور تراؤڑے گئے چی ردوی دا ایکسکیوز ختم شی صحیح واپس پر سبق ولولا ان تصيبهم مصيبة اكثر دیر دی خبری جو برسی کی دوی تا مصیبت بما قدمت دیدی پسوک داغے چیک کرد لاتنو دی نمون کو دوی عذاب کرو مخی دا پیغمبر ایستانا خودی با بیاسر فیقولو دیوی ربنا او رب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا تاولنا ولیگمون دا پیغمبر فنتبع آیاتکا چی مونگا اتباع کرد آیتونستا ونکون من المؤمنین او شو مونگا ایمان راولنگونا فلما جاءهم الحق کل چراغ دویتا حق پیغمبر او قرآن من عندنا دجانب زموننا قانون دوی لولا اوضیا ولنلی ورکشوی دی پیغمبر تا مثل ما اوضی موسیٰ مثل دا کتاب چی ورکشو موسیٰ علیہ السلام تا نو دوی ایمان رانلستا پا دی کتاب باندے زکا چی دی زبانی طور رسیو کے دی جبریل امیننا او دیوی چی پکاری چی دا کتاب پا دی کلشتل ورکشوی لکسن چی موسیٰ علیہ السلام تا ورکشو اور دغه اعتراض یهودیانو مو پیغمبر علیہ السلام نے کہتا پیغمبر میں نو تا ته لیکلے کتاب ملا شو سمجھ ملا شو لیکلے کتاب لیکن موسی علیہ السلام ته ملا شو نو داغه الله تعالی یهودیان له هر جواب ورکو وی موسی علیہ السلام ته مالی کله کتاب ورکړو خو دې رامیان هغه نه معنا دا خو دوی اساس ایکسکیوز جوړي کني هغه نه معنا هغه نه بیا بل ډیماند موسی علیہ السلام نے سکو داغه نه بل ډیماند کو وی مونږ ته خدای نیک بلې قامت په مخ خایا هغه نه بیا ما فارسی کې وایي چې خوې بدره بهانه بسیار خوې بدره بهانه خوې چې د سپوشي بلا ډېر ایکسکیوزز پیدا شي استاد پاره خدای ایکسکیوز پیدا کړ چې کتاب لیکل پکار دی موسی علیہ السلام په شان خو موسی علیہ السلام ته لیکل کتاب ملو شو هغه د پاره دای ایکسکیوز موږ خدای نه په دې کار غواړو البته باندې ایمان راړو صحیح شو نثار احمد صحیح شو نثار احمد څه فکر مند نه د اکاد دوی په دې جلال فکر مند نه بدون ما نقبل منطق فارسی کو چشم من در چشم تو
جب لخا دان سلامت پارا شعر نظر دے چشم منتا چشم تو چشمان تو جائے دیگر ماں تماشائے کو کردم تو تماشائے دیگر سلامت ہوتا تو ہم تو ایسے بلخوانا بابا عبدالرحمن ما ودرد جیان تشاتا تم مخرو انگلیش شاہ وے ما ودرد جیان تشاتا تم مخرو خدا ودرد جیان تمخمات دشاکا سبحان اللہ شہید کا خوش گنا ایسی میں مینا خدای پتا باندے پیدا کرا ترکما پاگا اور اس پدر ظہار کرا صحیح اے ماود رجیان تشاتا تم مکرو خداود رجیان تمخمات دشار کرا اے گل پدانو پگو ہر کد سنبیری بیلما چکا خمدا کرما جڑا کرا اے دویاران بتا سے چار نبی دری وے دویاران بتا سے چار نبی دری کہ بیو ورتکن ظلو بل دعا کرن اے ذرحمان چستاد حسن سنا خوان شو استاد مخدر سیان سما سنا کرن دا رحمان وغلق کی مجھ صدر حضرت کہانا من آیت من ضمن 34 हुआ है 134 लेकिन فلما جاءهم الحق كرچلائے قرآن و پیغمبر من عندنا جانب زمونا قالوا ندوے لولا اوتیا ولن ورکرشوید تمسلما اوتی موسیٰ مثل دعاج ورکرشو موسیٰ علیہ السلام تا نو اللہ تعالیٰ دا بھی جواب کرتے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ آیاتی نوکا فیسوی با کتابانی جو ورکرشو موسیٰ علیہ السلام تمکر دے قالو دویوی سحرانے جداد و جادو دی دو قسم جادو دے تظاہرہ دیو بللا تڑو تائی کون کی وقالو ادویوی انا بکل کافرون پدی دوارو جادوان انکار کون ندا قرآن منو ندا موسیٰ علیہ السلام تورات منو اللہ تعالیٰ ورطوی چخوا اس دی کلی کلی کتاب ارسو مخوبائی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ من لے کنا لکلے وانی نبائی جستا دا منی خود لکلے منی ندا لکلے منی نتتی نو سے اوپر ڈیمانڈ کا چیزا زمونگا انمانی ناغا لکلے ندا لکلے تاسو پر سے کتاب راڑے کتیک میں نصب اسلام منا تاسو پر سے کتاب راڑے کردینا بہتر نخصر اسلام منا قل توقعوا آیا فاتو بکتاب دا تبا سے خبر ہے کہ شیخات فریجان دوئے دا بکارت مسلطان نبات دا ڈوڑای راوڑے نوی سبق نبات ہم پڑھ لے صحیح سو محبت میں آگا بیاتا دا افکار صحیح دا بکار طریقہ کنا صحیح رہا نپاس کو پانے دے غصہ ہوئی وہی فریجان وہی دا ڈوڑای کا دمونگا خدا تاو جلتا راوڑے مجھ سبق مگئے ہوں جب دلتا پڑھ لے وقت ناغوی دا خود خوبی اب خود دا بھائی ضرور ساتنو دے دا خود خوبی ندے اور کوئی تپس دے پتا تاس کے بندر اچھا اگر بھی وجہ رمضانا کے غریب قل توقعوا آیا فاتو بکتاب من عند اللہ راوڑیو کتاب اللہ جانبنا کتاب بدا شرطی چلو خدای کتاب بھائی هو آداب نما چاگا زیاد ہدایت ورکون کے تورات و قرآن مقابلہ کی اتبعو سپتا گے اتباعو من کنتم صادقین کتاب رسکن خلقی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ کد استادا چیلن قبول لکو پاک دیو امثبت جواب در کفالا نو
بیا تپوی شو پیغمبرا انما یتبعون آواهم چه خبر دادا چه دوی اتباع کئی دا خواہشاتو پر ومن اضلو اسوک زیاد گمراہ من دعا جانا اتبع آواهم چه غیر اتباع کئی دا خواہش پر بغیر ہدن من اللہ بغیر ہدن من اللہ بغیر ہدایت اللہ نا ان اللہ یقینا اللہ لا یاد القوم الظالمین ہدایت نور کے قوم ظالمان ہوتا ولقد وصلنا لهم القول یقینا منگا بیا بیا کرے دوی تخبرا وصلنا توصیل مانا دا سحر غرما ماہا بیا بیا توصیل مانا سحر غرما ماہا دا یو خبر ورطا بیا بیا کرو یو خبر ورطا چه کوسر نمانی کیدش غرما ہوئی پوشی که غرما نی ماسکان ہوئی پوشی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا يَقِينًا مُنْگَ بیا بیا کرے دوی تدا خبرا لَعَلَّهُمْ دیر پارا يَتَذَكَّرُونَ چه دوی پوشی الَّذِينَ آکسان آتیناهم الكتاب چه ورکڑے دے مندوی تا کتاب من قبل مسکد دینا هم به مؤمنون دے پدی کتابان ایمان راڑو یؤمنون ایمان راڑی وَإِذَا يُتْلَى نفتو لگیدا جو اس اہل کتابو کی دا سے نیکان خلقشتا چه پا قرآن بان ایمان راڑی لکا عبداللہ ابن سلام او سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دا لوی عالمانو تورات عبداللہ ابن سلام او سلمان فارسی الذين كسان آتيناهم الكتاب چورکڑے منگا ہوئی تا کتاب من قبل مسجد دینا لکا عبداللہ ابن سلام او سلمان فارسی هم به يؤمنون غیب دی قرآن بانی ایمان راڑی وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اکر چلستیش دا قرآن پا ہوئی بانی کارڈونا ہوئی وی آمنا بھی منگا ایمان راوڑے دی قرآن بانی انہو الحق یقینا دار اشتیاد من ربنا تجانب طرف سمونا انا کلنا یقینا منگو میں قبلی مسجد دینا مسلمین اسلام او سرندر کون کی اولائک آدھا کسان یوتون اجرم مرتین ورکول بشدویتا اجر تحرنے کمل دوی مرتین جبل دوچن مرتين ما دوچن او تایید دے تو حدیث کے امام ترمذی حدیث نقل کرے دے درې خلق دی چې هغه د هر عمل اجر په ډبل ورکیږي هر عمل اجر په ډبل ریوارډ ورکیږي یو رجل آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم هغه يهودي او نصرانی چې په خپل پیغمبر ایمان راړو خو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ورته ورسېدو نو په هغه ایمان راړو نو که یو يهودي کنورټ شي اسلام ته یا نصرانی کنورټ شي اسلام ته نو به یو مسکی ریوارډ ورته دو ملاوی دی او دیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعبد اطاع ربه و اطاع مولاه بل آغا نوکر وفا مسلیو سرمن دی بل آغا سرمن چی دخبل باس دا طرفنا حوالا شوی زمداری شوی اغام پورا گئی و دخلای حقیون کو تایی تکی انشاءاللہ دا خبر الحمدللہ نو استاد ته چې کوم څه هرته یاد لرته ډبل اجازه ملای کا مخ پښتانه چې موږ کم باید نه سو ما په کمپنی کې ذکر کوم جاز بول ها ما په مازی کې ما هغه جواب وایم چې اول موږ څه دي ما موږ کې پېښې کې دیګا مراد باندې خبرې کوو دا صحیح خبره ده خو بعضې خلک بیا بل شي سبلا خان بعضې خلک پیدا شي چې هغه ځان یې بزرګ جوړ کړی مونږ نه خطا کړی نه خطا خو چې کوم کار ورته خپل باس ورته یې نه کړی هغه چیټینګ خپل خوراک حرام دی یعنی خپل کوم آمدن چې دی انکم هغه حرام دی صحیح یعنی د مزګزارۍ د قضا په ځای چې سره چیټینګ نه کوي چې کومه ذمہداري درکړې ده ذمہداري به سرته راشي بند راستے ہیں جس کے مسکر کا آخر جانا داس مثلا نہ او بس شی جو بنا لمبل جوڑے بازے کا ایک داس انسان نے زبر جوڑ کړي منځونه کوي او چې کوم ذمہ داري ورته ورته مدد کوي اسو وخت ځای کوي نه حرام دي یعنی خپل حلال رزق حرام ده په دې منځونه خو دې تاسو کړی دا زموږ جواب ګټشن دی دا مالک په دې خبره چې درې زیاده ما کړل چې ټول ما دغه ټایم ته موږ سوال صحیح او بیا موږ تاسو څنګه او بیک ان 3 minutes صحیح
دا صحیح نو دویم آغا چې د مالک دا هغه کارم سرته رسوي د الله حکم عدولي هم نه کوي او دریم وامرأة اطاعت زوجها واطاعت ربها هغه مسلمانه ښځه چې د خاوند هم اوبیډینټ ده او د خدای هم اوبیډینټ ده د خدای قانون نه پاملي او خاوند هم خوشاله ساتي دا بالکل خرڅ صحیح او خاوند دا بس آسان بھی خوشحاله کړي نمبر 1 چې خدای ولا محبت ورکړي نمبر 2 چې دې راځي د چا پیاله یې تیار کړي یې ورته فرش خوراک تیار کړي چې دا مینن لګا تعالی کباب وکړي صحیح نو بس خاوند مو خدای سره اولئک دا کسان یؤتون اجرهم ورکوي بشدی تاجر دوی مرتين فکرتی بما صبروا بسبب د صبر دوی صبر سے قرآن کی ذکر شي نو درې معنی مراد دي نمبر اول صبر په عام معنی پیشنس او نمبر 2 استقامت او سټیبلیټی اور نمبر 3 steadfastness چې نیک عمل وا تسلسل سره کوي نیک عمل سره کوي تسلسل سره کوي اولئک دا کسان یو کون ورکول شدوی تاجز دوی مرتینی توکرتینی دبل بما صبرو فسبب دا صبر استقامت دوی ویدرعون بالحسنت السیئہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ او دوی دفقی بالحسنت فنیک خبر بانی یعنی کئی بانی السیئتا بدی یعنی دوی دا بدائی بدلکی بدی نکی بلکہ دا بدائی بدلکی صاحب کردار سری سرا نیکیو کی نو بس اغلی او داس درس ورکی چیغا ٹولو بل بیادتا بلا بدائی چی مات سر سوکر ذرا سر سوکر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَتَعَالَى چور کڑے مددوی پایوں فکرونا دوی خرد گئی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اگر دوی واوری اللغوَ بیہودہ خبرہ تاسو بیہودہ لفظ ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اگر دوی واوری بیہودہ خبرہ رَزُوحَنُو ندامین مخوار بیہودہ خبرہ ہوئی نو آپ کو مجھتے شروع گئی لکه چې رقم زناور سړی نه به ګوده خبر واورېده هغه سره وکړه کومنټ کې نو عقل نشته خو دې نه ځان به ګوده خبره کوي نو خبره ده بس ځان په نه غره کړه کړه دا چې ورېدل دي ځان به داسې به پروا کړه لکه دا خبره اورېدل دي صحیح څه پته نشته چاته وي پته نشته چې چاته وي وقالوا اتوي لنا اعمالنا زمون دپار زمون اعمال دی ولکم اعمالکم اتاس دپار ستاسو اعمال دی سلام علیکم پیس دیا پانی سلام دیتا سبانے لا نبتغل جاہلین مونگا لٹن نکو دا جاہلانو تاسو لٹن لکو دوائی تلاش مونگا تلاش نکو دا جاہلانو یعنی مونگا د جاهلانو په طلب کې موږ چاري سره لګیو چې ارګومنټ شروع کوو سره انک یقینا تو پیغمبر لا تهدی هدایت نشور کولی من آچاتا احببتا جسوکتا خوخوری ولكن اللہ لیکن اللہ تعالی یادی ہدایت ورکی من آچاتا شاو چی اللہ واری وهو عالم اذا اللہ تعالی عالم دے بالمعتدین پہ ہدایت یافتگان وانے یا ہدایت منتن کوالو بانے نوستر اللہ تعالی پیغمبر توی چیتا ہدایت نشور کولی او بلتا یو آیت کراتی وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُ یقینا تا ہدایت ورکی دا خوش کنٹرڈکشن دے دلتوی تا ہدایت نشور کولی دلتوی تا ہدایت ورکوی دا ہدایت معنی ہوئی نواز دوری کا یو ہدایت پا معنی دا لار خود لدی ہدایت پا معنی دا لار خود لدی او دین ہدایت پا معنی دا منظر مقصود تا در رسول دے ستر رسول منظر مقصود تا فائنل ڈیسٹینیشن تا دا پیغمبر کار دا علوم بنے دے دا دوین کار دا اللہ دے
پیغمبر کم کار دی فراخان او نثار عمل لا شونه کوي هر کی منزل مقصود کا رسول الله پیغمبر کیا کوي اور چا کار دی اور نو چې کوم ځای الله تعالی پیغمبر ته چې هدایت ورکړي نو په معنا ده لار خودنه چې لار یې ټول خلق ته او چې کوم ځای ورته لکه دې ځای چې ته هدایت نشي ورکولې یعنی منزل مقصود ته څه رسول الله پیغمبر اسلام په هدایت ابو جان ته ورکړ هغه دلار کوله کده کوله خوله ورته ابو الحق ته ورکوله ابو طالب ته ورکوله د ټولو کافرانو ته روزانه ورکوله لا به خوله لا اله الا الله نو دا الله ورته خوله خو هغه کله لا باندې نو منځله مقصود ورته ځکه چې الله غي د بار فیصله نه وکړي انك يقينا لا تعديد نشور قولي منا چاہتا بختا چتا خوکڑی ولكن الله لیکن اللہ تعالی آیاتی ہدایت ورکی منا چاہتے شاو چی اللہ والی ووعانا بالمعتدین وتقى اللہ تعالی خانم دے پاچا چی ہدایت طلبی وقالوا ادا کافران ان نتبع الهدى کمون کا پالو کو ہدایت ما کتا سرہو پیغمبر آئیت تابانی ایمان راڑو نتخطف من ارضنا نمونبا اتخدورش دزمکی زموننا دیکھ بس کسان ایکسکیوز پیش کا پیغمبر علیہ السلام تا ویرکو منتا سر مدگر جیگو نخلقو مجلاوطن کی خلقو مسو کی جلاوطن نترا تا خسر اخکاری مذکر نشمر کر پیدا سر کولش خطر آدھا صحیح ندا بزنک لیکن مخلوقو وقالوا إن نتبع الهدى كمونگا اتباع ہدایت دوما کتاتنا نتخطف نمونگا تختورش من ارضنا تزمک زماننا اللہ تعالیٰ وی دا لیم ایکسکیوز دے دا لیم ایکسکیوز دے اور لیم ایکسکیوز دکا دے چی دا مکی خلق دے تا پٹول دنیا کی احترام ملاوی گی دا دے وجہ چی خلق وی دا دا حرم کسٹوڈین دی دا حرم سے یعنی ایوان دا پیغمبر علیہ السلام دا راتون اولان دے دا غطول علاقہ فتنہ فساد بانے اختوا قافلے پر خیر نشوی تیرے دے یو دا مکی موسمی قافلہ دا بطر روم پورے اتر فارس پورے اچھا برٹا سویا یعنی رابرز تصور سوائی رازنان با پیل سپیر عباس دل جدی بقبل انٹروڈکشن لکو مونگا دا مکی مونگا چلتے دا مکی اغیو ساری نیک دعا یہ بولتے ہیں کہ من عمل کے لیے یہ دعا بنتا ہے غلوم دعا غلوم قدیم آنا ہے غلوم کے سے کیریکٹر صحیح ہے ہاں یعنی دا کرو تو دونوں پوتا کہ کدا غلط کو کرنا مثلا غلط کبو نو لار دی بناستو نو کدا سے راپاو سے چا باندې سړی روان دي او پته وته دا مجا څنګه نو ته معافي ورته موږ معاف څه معاف کا چلا مولا سکتے صحیح اور اس مولا سکتے یہ تو مت کری کوئی بس یہ صحیح تھا کہ مولا سے علاج ہے کدا غلطی جی پیا کر اکدین میں کپڑا تھا وہ اس کا سے مولا سے تھا صحیح ہے کنا نو اس پتہ لگے کہ کیریکٹر کے انسانیت نہ ختم شي کیریکٹر انسانیت نہ مبلغ تاسو څه کړو کنه په اخبار کې مولستا دا پارٹیشن چې کېږي د انډیا کله نه کړو انا هغه چرته څوک څه کا خزوا په لاهور کې یو بل خزانه 3 روپۍ هغه زمانه کې قرض غوښتي نو سلام رضا هسپتال کې و زوی ډاکټر هغه د ازنا او غوړي کې د امرتسر یې ته بل لاهور ته ورسې دا څه پلانې خزوا د خاوند پلانې نو یو زوی پلانې نو پلانې علاقه کې اوسېدل هغه ما 3 روپۍ غوښتي پارټیشن نشو ما ورکړې نه واپس او سوزم دیگم ناغی لبا پیسی ورسی چی لما دماغ نمخی داغی اولادون ترا خطا امڑاوا و داغی خوک اولادون چیو دے پا ترخوزن ورسی کتا ناول بائی ورد انکار کن پولی سکے سی ناکلو ادو دینا مایو دیرکتی که با 3 روپای راکی نا 3 روپای نا ما مور باتاوی چی آغا وقت سرزار و 2 روپای بانی تولو و 3 روپای بانی 2 سرزار که 2 روپای راکی سورة 200 روپے ورکړه چې هغه 3 روپے چې هغه باندې 200 روپے مړه سره درکېده صحیح دی ورس دا په کې لا څنګه خو څنګه راغلو او څه زما په خیال مونږ چې چاره ته شی وو بس په آمدن کې حساب چې مزه وکړه
कि लाइफ का सबक मुखालिफ नहीं है मैं मतलब कहते हैं जिस को बढ़िया रहते लोग हैं खुदा दे रिकॉर्ड किया मजा सर्वेश का المرح وذكرى وكذا ترى ماذا كان أول حد وزر عن يحس بالتربية كلامه نقول ما تجرد دي سبب الناس وزر عن بس آخر ما زي نوع أين عرفت كذا فبص وزر آخر استعبت ولا بس متأكد على كيس إن أغلب وزر عن التربية كلامه لك أتاجر لا وزر أنا وقت وزر عن الصورة كذي أو الزود روان سودان. ما تحصل بدل كده. الله أكبر. تقول هات ما تزبط غير ما نتابع على الزمالك كده. ليش هذا؟ ها؟ ليش هذا؟ وهم ده كذا. ده ترشتنا كان غريب جدا. أتابع لي وجاء لنا رشتة يا الله نور الله. صحیح طور پر کار شي چې دې جاړي نه وقالوا ان نتبع الهدى كم اتباع هدايت ما كتاثر نتخطف من ارضنا نمنغو تخطوش من ارضنا تسمك لنا اولم نمكن لهم حرما آمنا آیا مونگا زائن لیور کردیتا حرم آمنا چی امن ورکون کے دی یجبا انے سمرات کل شی چی راوڑیشی دے حرم دا میوی دا ہر قسمہ رزق ملتنا بحیثیت رزق جانب سنونا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن مجارتی اور سریت دے بخبر نہ ہوئے گی دوبارہ راست واقعہ ذکر کرے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام چې کله حضرت هاجر او حضرت اسماعیل ورکوټه ماشوم دغه ته ډیرکل دلته څوک سیدل نه وبوم نوی د خدای کور راشو په سیلاب باندې والله تعالی ورته حکم وکړو وستراونه او په دغه ځای باندې کړی نو واقعا تاسو یاد چې اسماعیل علیه السلام لپاره الله تعالی نو دا چاهه زمزم دا اوپر او وستي او بیا د یمن یو قبیله جرهم هغه په دغه لار تیریدا هغه چې وبو کته حضرت هاجر نه اجازه واغسته او دغه ته تیر شو نو تاسو پاتې شو الله نو دغه ځای آباد کو د قبیله نامه سره جرهم او اسماعیل علیه السلام د دغه جرهم قبیله نه هی عربي ځکه بهم قبیله نه حالانکه د خپل جبه خو هی په ابراهیم علیه السلام پر جبه سره هی په عبرانی نو عربي دا تصدقه او په دغه قبیله جرهم کې بیا واده وکړ د جرهم قبیله سردارو دا غدوري واده کړ دا غینه دولس ماشومان دولس زامن په دا دولس زامنو کې یو ځوی چې دا غنوم د قیدار سو قیدار د قیدار په اصل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ د چا په نسل کې د قیدار اسماعیل اسلام دولس زامنو په دولس کې یو نوم قیدار د قیدار په اصل کې الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیدا کړ اینی هاو اوس قبیله جرهم دار دغه ځای حکمران و د مکې معظمه صحیح چې کله اسماعیل علیه السلام دوی کې واده وکړو نو دا اقتدار د اسماعیل اولاد کې شروع شو د مکې معظمه حکومت بل چا راځي د اسماعیل علیه السلام او د اولاد په لاس کې وو صحیح څه زمانه تیرې دونه بعد یو قبیله د خزاعه سوی ورته خزاعه هغه خزاعه د دې علاقې کنټرول واغسته تقریبا 2300 کاله خدا اقتدار د اسماعیل اولاد سره بیا 300 کاله تقریبا دا خزاعه سره 300 کاله تقریبا خزاعه سره بیا د پیغمبر علیه السلام په دې نکانو کې یو نکله قصي سلام علیکم قصي قاف صاد او ی قصي ابن کلاب نلطانو کلاب چې کله مړ شو نو دغه د پاتې شو او دا قصي ورسره دا یو قصي نو د کلاب د اخذ
د سیریا یو مالدار سره د شام هغه نکاح کړه او هغه ځان سره سیریا ته بوتله رئیس سره نږدې علاقه کې نو قصیم ورسره نو دی هلته لوېده او د هغې ښځې د دغه سیریان د نور بچي وشو د قصی ذهن کې دا و چې دا زما حقیقي پلار دی ځکه ورکوټه ماشوم چې تلو مور سره نو په ذهن کې دا و چې دا سړی زما حقیقي پلار دی او دغه نور مې ومرونه دي دغه نور نه وروڼه خو یو ورځ دغه نور وروڼه د سره څه خبره باندې وران شو صحیح نو غصه کې ورته وویل وایي پته نه لګي چې ستا پلار به څه و زموږ پلار خو د علاقې سردار دی زموږ پلار د علاقې مشر دی پته نه لګي چې ستا پلار به څه شی و نو ته ځای کې دا خبره کړې چې زما پلار دا زما پلار نه دی نو دی مور ته راغی دی مور دا زما پلار نه دی راغلی نه وی او دا ځکه زما دې نو ماته نه تعانه وایي که پیغور وایي تعانه یا پیغور دواړه وایي تعانه راته راکړه ما دې نو ماته ویل پته نشته چې ستا پلار به څه و زموږ پلار خو سردار دی وی دوی ته پته نشته چې ستا پلار څه و دوی ته پته نشته چې ستا پلار څه و ستا پلار کلاب هغه د قریش سردار ستا پلار کلاب یې څه د قریش سردار او قریش دا د بیت الله کسټوډین پاتې دي قریش د بیت الله شریف کسټوډین پاتې دي نو بس په صحیح قوم ځوان سره او ځوان سره ته خبره کې شي هغه به زموږ د نه پاتې شي ما خبره کې دا زما پلان دی زما وطن دی خپل وطن ته خپل خلق له صحیح نو واپس راغی نو چې راغی مکه معظمه ته نو هغه وخت کنټرول د بیت الله شریف او د حاجیانو خدمت او دا ټول هرڅه دا د خزاعه قبیلې په لاس کې د چا په لاس د خزاعه قبیلې په لاس کې او د خزاعه کوم سردار چې وو چې هغه د بیت الله کسټوډین او د علاقې مشر دا د یې کې ولور و تاسو د کې ولور د دې نوم هوبا سنمو هوبا ناغه هوبا چې قصي ځان متعارف کړه دغه ناغه د خپل لور د په نکاح خزاعه قبیله سردار د خپل لور د په نکاح هوبا هغه چې مړېدو نو د خپل قبیله یو سړی هغه د هوبا ایجنټ مقرر کړ هغه څو یعنی د خپل سنه د خپل قبیلې سره چې د دې علاقې مشره او د بیت الله کسټوډین خو به زما خزه دا لور به څو به زما لور به دا میراث دی او چې خزه ده او دا شی خپل نشي هندل کوله یا دا راغي بیا باندې با تداکار کې نو دا ایجنټ مقرر کړ او دا ایجنټ یو کمزوري و نثار احمد او صف الله خان او حاجی غنی او شیرشاه دا سره واین اډکټ د شراب اډکټ نو سروازه اوس د شراب نه ملوي ده سره دوی ول ده خو لیوانه کې دا غیر پسې قصي ابن کلاب هغه د موقع نه فائدہ واخیسته هغه د اعلی نسل یو بوتل ټکراو هغه دا شي اداره کړه هیڅ لکه دا راګه قصي ورته ټول بدر کوم په یو شرط هغه د شرط وی د بیت الله کلی څه کلی هغه سره د دې خدای په نمائندګۍ د بیت الله کلی خو دا هیروی شي بورډري دا بورډري وایي نو دا بورډري شي دا بورډر لپاره هڅه کوي کنه ورته اډیک سره نو هغه دې څه کوي نو څه واړه نه شي راځي نو بس د کلی د لاس تکړه بوتل ولا ورکړه اوس هغه پاسه ته څه پوا دا به ته ویا ما کلی دا نه واسه یې څه له دغه اندازو چې د اسماعیل اولاد نه بیا واپس د بیت الله سیادت او مشرعه صحیح اوس خدای چې کله د نظام مسلط شو نو د قریش د ډیسپرسیو جامې ده د قریش دا منتشر شو لہذا قصي ابن کلاب چې کله کنټرول واغستو نو د چاپیره الجزیره دا قریش راغون کړل قریش ورته اطلاع ولېږله
چې تاسو واپس مکې معظمې ته راځئ. دغه ته ولیکه چې تر دغه وخت پورې سوای د بیت الله د عمارت نه بل هېڅ عمارت نه مکه معظمه کې خلک په ټینټونو کې اوسېدل، خیمو څه کې به اوسېدل، خیمو کې. او چې د حج موقع به راغله نو خپلې خیمې به یې اوچتې کړې، دا به د ښار نه لرې لرې یوړې چې حاجیانو ته ځای پیدا شي. صحیح دا د خیمو ښار نو بس چې حج به راغی نو دوی به څه وکړل، خیمې به اوچتې کړې، میدان به یې ولاړ کړ حاجیانو ته. نو قصي هغه داسې وکړل چې قریش راوستل او د مکې معظمې د ځمکه د دې هغې ته الاټمنټ وکړو. څه وکړل؟ تاسو الاټمنټ وایي یعنې ملکیت یې ورکړ. د مکې معظمې د ځمکې د هغې ملکیت ورکړ. خو ملکیت یې څنګه بنیاد باندې ورکړ؟ دواړه دلته ولیکئ. دی باندې پراپرټي ټیکس ولګو. حاجي غني ته وویل وی ته څومره کور جوړول غواړې؟ نو ده ورته ویل زه یو کنال. نو وی ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې. شیرشاه ته ته څومره غواړې؟ وی 2 کناله. نو وی ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې. نثار احمد ته ته څومره غواړې؟ وی 3 کناله. وی ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې. سیف الله خان وی 10 کناله غواړم. قندام نواب صاحب صحیح نو ورته ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې. او هغه ټیکس باندې قصي ابن کلاب د دې حاجیانو د خوراک او د استوګنې تنظیم وکړ. دا ټیکس پیسې چې به راستي دا به څه باندې لګولې؟ په حاجیانو باندې به لګولې. صحیح خو دا خزاعه قبیله چې دا کله د مکې معظمې نه بې دخله کېده او قریش واپس راغلل نو دوی یو روانې وکړې. او هغه روانې داسې وکړو چې د زمزم دا کوې دا یې په خټو او په ډبرو باندې ډک کړه. صحیح لکه دلته چې کوم کور سره پیمنټ نشي کولی او وځي دې نو څه وکړي؟ هندارې پاتې کړي او کیلوریټې ولا پاتې کړي. څه ماته؟ دا په ډېر او سره افغانستان سره چې افغانستان سره خوځي نه هذا كمان بدرجة ايه مش هتناش زي روحان زي وريد شطون زي خاطر خبرنا يزون على كومنتيجا كومندور ده ما مهنا تاريخ كل هيستوري تعال بقى ثاني يقولوا بيجي وحال بيجي ده كومنتيجا نو دوی دا څه وکړي چې بیت دا زمزم دی دا یې مات کړ په ډبرو په خټو باندې ډک کړ. او د بیت الله شریف کې د سرو زر یو 2 ډیر د سرو زر تاسو وایي اوسای 2 اوسای جوړې وي او سره سرو زر توري وي ناغین پکې ورواچو کړي او خاورو او ډبرو سره ورډک کړل. صحیح لہذا تکلیف دا پیدا شو قصي ابن کلاب دا چې وبو بنوي. لہذا د حج د سیزن دا ډیره زمانه وړاندې د غریب په مهنت کو وبو به راوړي چا کړل او ریزروایر جوړ کړی. څه یو کړی؟ ریزروایر جوړ کړی د وبو ذخیرې جوړې کړې وي دا کې به وبو جمع کولې. او بیا چې کله د حج موسم برابر نو کیچر وبو سره مټکی منګي نه هغه کې نه خرمای او د میوه تاسو مې وسوي دا انګورات چې موږ ورته اوس کې وایو کشمش ورته وایو. نو دا کشمش او دا خرما دا به تکولې نو دې مشروب به سویټ مشروب به حاجیان جوړو. قصي ابن کلاب هغه د دې سویټ مشروب دا به حاجیان جوړو او هغه به پیسې چې ورټکس د مشروب وي هغه به حاجیان له د خوراک کا تنظیم کو. صحیح شو. اوس د حسینا دغه سیستم را روان دا سیستم دغه را روان تر دې پورې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قریبین کو هاشم دې سردار ذکر قصي دا د عبد مناف پلار دی او عبد مناف دا د هاشم پلار دی. هاشم د پیغمبر علیه السلام ټرنی کوي ټرنی کوي موږ ټرنی کوي. نو دا هاشم چې دا ډېر پوهان سره د
دی سلورونو سورو سلورونو هاشم مطلب نوفل او عبد شمس هاشم دا څوک چې دا خپل مذهبي حیثیت لکه د بیت الله کسټوډین مسو مذهبي حیثیت دا مذهبي سیادت او مشري دا داسې عجیب طریقې سره استعمال کړه چې د یمن د بادشاہ د سیریا د بادشاہ د روم د بادشاہ د فارس د بادشاہ د مختلفو بادشاہانو نه ایک چیز واخیستل سیو ایسی رسوائی لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹ امپورٹ لائسنس بھی کرتا لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹ امپورٹ یہ بین المللی تجارت لائسنس ہوئی میرے دائی میں بین المللی تجارت لائسنس نواغستل او دا خپل سلورونو کې تقسیم کړل چې د دې خطې تجارت به څه کوي د دې جانب تجارت به دې کوي د دې اړخ تجارت به کوم د دې غاړه تجارت به نو اوس موسمونه مختلفي چرته یخني وي چرته ګرمي وي نو چې یخني به وا نو دوی به تجارت کوي یمن سره او چې ګرمي به وا د شام د لارې تجارت کو صحیح ٹھیک شو چې ګرمي به وا نو د شام د لارې تجارت به کو ځکه په یخنۍ کې د شام لاره ډېره یخي نو بیا به د یمن د لارې تجارت کو دا تر روم پورې به تجارت ہو الله تعالیٰ قرآن کې ذکر کو چې ما تاسو رسول احسان کړي ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف چې د خلکو بزنسونه په یو موسم کې بلکې ودرېږي لکه چې دا غي شي یا ردی لارې ده یا ردی لارې ده نو که ردی لارې ده نو په ګرمۍ کې خو تجارت کول شي او په یخنۍ کې په لارې باندې وي صحیح او که ردی لارې ده نو په یخنۍ کې تجارت کول شي په ګرمۍ کې د لار باندې تک دې شي ډېره ګرمي وکړي صحیح الله تعالی فرمایل چې تاسو سره ما دا احسان کړی چې تاسو تجارت نه په ژمي ودرېږي نه په اوړي ودرېږي چې اخرت ال سي در سره وي او دا د بیت الله د وجه سره ملاوي ال سي در سره وي ملاوي د بیت الله د وجه دا یو خبره او دویمه خبره چې ال سي خو نور خلق سره وي او دا غي قافلې پر من نشي راځي د قافلې په لار لټل کی قافلې په لار شو کول کېږي او تاسو قافله سو کټش کوي چې څنګه تاسو راغونډه مکی واره راغلو مستعلی الله تعالی دا خبر ذکر کوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن إنك ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم ماتمی دعاؤں کی چلنا تعالیٰ زمین حق ناکار اللہ تعالیٰ نے اسباب خیر پیدا کیا اللہ نے اسباب خیر پیدا کیا اللہ نے اسباب خیر پیدا کیا اللہ خیر کے حافظ